دا پیغام تر ده پرې ضرور ورسوي. نو دغه ګمراه ته و دغه ټیک ټاکر ته و هر هغه چاته چې هغه ایمان ته هغه و دین ته په کم نظر باندې ګوري، الله تعالی به په لږ وخت کې بیا ګمراه کوي. نن له ده سره هغه لوی ټیک ټاکران هم په مخه باندې راځي. داسې دا وخت لګولی و، داسې دا ژیره مبارکه پرېښې وه، دا صرف د پیسو دپاره پرېښې وه. په دین کې پیسې نشته، په دین کې قرباني ده، او قرباني به هم تر دې حده پورې ورکوې چې تر خپل پلار به تېرېږې، تر مور به تېرېږې، تر مینه به تېرېږې، تر اولاد به تېرېږې. که چیرې ستا او د دین په مابینځ کې خبره سره راله، محمد رسول الله خپل قریبان ټول پرېښول، حتی د خپل قریبان یې په مقابل کې ودرېدی، خپل وطن پرېږدي، له خپل وطن څخه هجرت کوي او مدینې منورې ته روان دی. د صحابه کرامو تاریخ وګورئ چې کله یې زندگی و دین ته وقف کړه، قرآن داسې اعلان کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله فرمایي زه له دوی څخه راضي یم، دوی له ما څخه راضي دي. بل ځای اعلان کوي اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون. نو ای ټیک ټاکره، ای ډمه، تاسې دا ظاهر شو برابره کړې وه، دا دې هم د دې په خاطر برابره کړې وه چې دلته به هم پیسې وي، دلته به هم خپل فکر کومه، دلته به هم خپلې پیسې ټولوم. دین ستا محتاج نه دی. تر تا په زر وارې تکړه ځوانان، تر تا په زر وارې مالدار ځوانان خپله زندګي یې دین ته نه وقف کوله، قرباني یې د دین په خاطر نه ورکوله. الله تعالی له دې دنیا څخه بې ایمانه تیر. دا پیغام تر ده پرې ضرور ورسوي. دین چې دا و یو چاته احتیاج نه لري، لیکن هر کس و دین ته احتیاج لري. دا زما پیغام تر هغه چا ورسوي چې کم چاته دا دین کمزوری معلومیږي، چې هر چاته دنیا معتبره وي، هغو ته دا پیسې تر دین ورتیري وي. دین د یو چا محتاج نه دی. تاسو وګورئ د محمد رسول الله پالنه چا کړې ده. د محمد رسول الله پالنه ابو طالب کوي چې هغه د اکا دی، د دې ډیره ښه پالنه وکړه، لیکن هغه و دین ته غاړه نه کښېښوله. الله تعالی دا هدایت په نصیب باندې نه وکړی. محمد رسول الله و دته زاری کوي چې یوارې پر ما باندې کلمه ووایه، الله تعالی په وحدانیت باندې ومنه. لیکن ابو طالب کې غرور پروتو، د ده په دماغ کې یو تکبر پروتو، د دغه دین پیغور د ځان دپاره بلی. الله تعالی له اسمانه څخه جبرائیل امین را استی، دا پیغام ورته پرېږدي چې انک لا تهدي من احببت ولکن الله یهدي من یشاء. ای د الله رسوله، ته و هغه چاته هدایت نسې کولی کوم چې ستا خوښوي، د هدایت والا الله تعالی دی. نو ابو طالب د هغه چا پالنه کوي چې الله تعالی دنیا د ده له رویه پیدا کړې، لیکن له دې دنیا څخه بې ایمانه تېرېږي په دې خاطر چې د ده په مزغو کې، د ده سوچ په فکر کې تکبر پروتو، لویي پرته وه. ده و دا ایمان ته، ده و دا دین ته په سپک نظر باندې وکتل. نو دغه ګمراه ته و دغه ټیک ټاکر ته او هر هغه ځوان ته و هر هغه چاته چې هغه ایمان ته، هغه و دین ته په کم نظر باندې ګوري، الله تعالی به په لږ وخت کې بیا ګمراه کوي. نن له ده سره هغه لوی ټیک ټاکران هم په مخه باندې راځي، او ده دغه ایمان چې راوړی و، داسې دا وخت لګولی و، داسې دا ژیره مبارکه پرېښې وه، دا صرف د پیسو دپاره پرېښې وه. په دین کې پیسې نشته، په دین کې قرباني ده، او قرباني به هم تر دې حده پورې ورکوې چې تر خپل پلار به تېرېږې، تر مور به تېرېږې، تر مینه به تېرېږې، تر اولاد به تېرېږې. که چیرې ستا او د دین په مابینځ کې خبره سره راله، ته به خپله ټوله زندګي و دین ته وقف کوې. محمد رسول الله خپل قریبان ټول پرېښول، حتی د خپل قریبان یې په مقابل کې ودرېدی، خپل وطن پرېږدي، له خپل وطن څخه هجرت کوي او مدینې منورې ته روان دی. د صحابه کرامو تاریخ وګورئ چې کله یې زندگی و دین ته وقف کړه، قرآن داسې اعلان کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله فرمایي زه له دوی څخه راضي یم، دوی له ما څخه راضي دي. بل ځای اعلان کوي اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون. نو ای ټیک ټاکره، ای ډمه،
تاسې دا ظاهر شو برابره کړې وه، دا دې هم د دې په خاطر برابره کړې وه چې دلته به هم پیسې وي، دلته به هم خپل فکر کومه، دلته به هم خپلې پیسې ټولوم. دین ستا محتاج نه دی. تر تا په زر وارې تکړه ځوانان، تر تا په زر وارې مالدار ځوانان خپله زندګي دین ته نه وقف کوله، قرباني د دین په خاطر نه ورکوله. الله تعالی له دې دنیا څخه بې ایمانه تیر کړو. نو هر ځوان ته دا پیغام پرېږدم چې تاسو ځان د دین تابع کړئ، دین د ځان مه تابع کوئ، له دین څخه کاروبار مه جوړوئ. د دین په مقابل کې موږ له الله تعالی څخه صرف خپل رضا غواړو، او د رضا په بدله کې به الله تعالی و موږ تاسو ته جنت الفردوس راکوي. دین قرباني غواړي، مشکلات غواړي. دا مشکلات داسې نه چې زموږ ستاسو په دور کې دي. تاسو د انبیاو تاریخ وګورئ، پر دې باندې انبیا اره سوي دي، پر دې باندې انبیا شهیدان سوي دي، په دې باندې انبیاو هجرت کړی دی، په دې باندې انبیاو د خپلو بچانو قرباني ته ځان تیار کړی دی. انبیا کرام خپل پلرونه یې پرې ایښي دي، خپلې میندې یې پرې ایښي دي، خپل اولادونه یې پرې ایښي دي. بیا دغه دین په هغه قرباني باندې دغه دین و ما و تا ته را رسېدلی دی. او الله تعالی په دې امت کې هم داسې ځوانان پیدا کړي دي چې د محمد رسول الله په نوم باندې قرباني ورکوي. داسې په زراو ځوانان، داسې په لکاو ځوانان اوس هم سته. نو یوازې ستا په تګ باندې چې ته ولاړلې د پیسو په خاطر خپل ډومتوب دې شروع کړو، و دین ته هېڅ تاوان نه رسېږي. ته پر میډیا باندې دا پیغام مه پرېږده چې په دې ژیره کې دا د محمد رسول الله په طریقه کې پیسې نه ولې. نن تا دغه پیغام پرېښی دی چې ما ته پیسې نه را پیدا کېدې، زما بچان له وژمړه کېدل. اصل وجه دا نه وله، اصل وجه دا وله چې هغه خواهشات، هغه ډومتوب تا ته دلته نه پیدا کېدی، د هغه ډومتوب اجازه و تا ته نه وله. ستا په سوچ و فکر کې، ستا په دماغ کې هغه ډومتوب پروت و، تا دلته په دې دین کې هم دغه ډومتوب غوښتی. دا خبره یاد وساته، والله العظیم به په دغه لږ وخت باندې ارمان وکړې چې دغه لږ وخت تا صرف له نیکانو خلکو سره تیر کړی دی، که دې په هر مقصد په هر غرض باندې تیر کړی دی. والله العظیم به د دغه ټیم او د دغه وخت تا ته بیا قدر معلوم سي چې یو څه وخت ته په دې ډومتوب کې تیر کړې. نو زه عامو ځوانانو ته دا پیغام پرېږدم چې له دغه یوه ډمه څخه تاسو عبرت واخئ او د دې انجام ته وګورئ چې الله تعالی به چې دی د دین سپکاوی کوي، الله تعالی به د ده آخري انجام وګورئ چې دی له دې دنیا څخه په څنګه حال کې بیا رخصتېږي. نن خو معاشره صرف په ډومتوب ته رسېدلې ده، اوس ته د یو عامه خبره په لکاو انسانان ګوري.